السلام علیکم د شمال خبرونو سره زه مکرم خان تاسو اوري او ګوري شمال ریډیو. اول د مهمو خبرونو سرټکی. صدر پاکستان ډاکټر عارف علوی د ملک او قوم د پاره په ښه کارکردګي او قرباني ورکولو باندې 15 اهم شخصیاتو ته سیول اعزازات ورکړي دي. حکومت لخوا د تعلیمي ادارو کولاوېدو اعلان شوی 15 سپتمبر نه به میټرک کالج او یونیورسيټیانو کې کلاسونه شروع کولای شي. مرحلهوار به ټولې تعلیمي ادارې کولاویږي. نن په 8 سپتمبر د منګل په ورځ په ټول ملک کې یومي بحریه په جوش او جذبې سره ونمانځل شوه. دا ورځ هر کال پاکستان کې د 1915 په موقع د بحریه په بهترین کارکردګۍ او قربانۍ په یاد کې په 8 سپتمبر نمانځل کیږي. مولانا فضل الرحمن ویلي چې د ختم نبوت قانون با تحفظ کولی شي. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې په بیرونی دباو د قانون سازي کوشش کیږي او پاکستان کې د اسرائیلو د تسلیمولو خبرې اترې عام شوي. ختم نبوت کانفرنس د میلیون مارچ ریکارډ ماتولو داوا. د جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا له طرفه را جوړ کړی شوی کانفرنس د ګل په ورځ پېښور کې 2 بجې شروع شوی و. لاهور کې د کور چترا پریوتو له کبله د کور شپږ کسان په حق رسیدلی چې له کبله د چترا پریوتو په نتیجه کې جانی نقصان سره مالی نقصان او 4 کسان جوبل شوي دي. وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان تزلا مومند د ماربل کان په پیښه رامنځته کېدو د افسوس څرګندونه کړې. د غمزده کورونو سره د همدردۍ اظهار کړی. ایران کې خطرناک زلزلہ راغلی. نتیجه کې 40 کسان جوبل شوي او 500 نه زیات ودانو ته ډېر نقصان رسیدلی دی. د زلزلې شدت 5.1 ښودلی شوی. پاک افغان تجارت په هکله په ټولو رکاوټونو ختمولو اتفاق شوی دی. د سینټ قایمه کمیټې برای سپران اجلاس شوی. 13 ورځې په ضلع پېښور کې بدترین ټریفک جام شوی و چې له کبله په زرګونو ګاډي ټریفک جام کېدو له کبله ګیر شوي عوام د مشکلاتو ښکار شوي. بنو کې دیوال را پریوتې پیښه کې یو کس مړ او 4 جوبل شوي دي. د ریسکیو ټیمونو امدادي کاروایانې ترسره کړي او جوبل کسان یې علاج لپاره هسپتال ته منتقل کړي دي. ضلع خیبر تحصیلي جمرود د لنډکو تل په علاقه کې ګډ را پریوتلو له کبله یو زنانه په شمول 4 کسان سخت جوبل شوي دي. جوبل کسان یې د علاج لپاره هسپتال ته منتقل کړي دي. په جوبل کسانو کې یو ماشوم حالات خطرناک ښودلی شوی. 13 ورځې په ضلع مومن کې د ماربل کان را پریوتې. د کان را پریوتو په نتیجه کې 19 کسان په موقع مړه شوي او ګڼ شمېر لا تر دې دمه لاپته دي. د کومو چې تلاش جاری دی. په پیښه رامنځته کېدو 6 کسان جوبل شوي هم دي. دا غمجنه پیښه په ضلع مومن تحصیلي صافي علاقه لکړو زیارت کلي کې رامنځته شوې ده. د ضلع باجوړ په ډسټریکټ اینډ سیشن کورټ کې هفته صفایي مهم آغاز شوی دی. صفایي مهم د پېښور های کورټ چیف جسټس په حکم شروع شوی. باجوړ ډسټریکټ اینډ سیشن جج کورټ کې د هفته صفایي مهم آغاز په موقع یو تقریب را جوړ کړی شوی و. په دغه موقع سیشن جج باجوړ محمد طارق نه علاوه ټول ججان، بار اسوسییشن، د ټیمې نمایندګان او نور ملازمین موجود وو. دا د خبرونو سرټکی. د خبرونو تفصیل خو د یوړې د مینه رستو. شمال ریډیو ستاسو د زړه آواز اورېدل یې مه هېروئ. شمال ریډیو تاسو ته کلیوال، سیمایز او نړیوال معلومات درکوي. کو تاسو غواړئ چې زموږ سره تماس ونیسئ نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 094222 یعنی 0942 222 433. اوس تاسو د پلی سٹور نه د شمال ریډیو اپلیکیشن هم انسټال کولی شئ یا په shamalradio.com هم مونږه اوریدای شئ.
کو تاسو غواړئ چې مونږ ته خپل پیغام راولېږئ نو په خپل موبایل کې به د میسج لیکلو ځای ته لاړ شئ SR به ولیکئ بیا به خپل او د کلي نوم ولیکئ او د پروګرام په حواله سره به مونږ ته خپل رائے په 4471 راولېږئ شمال ریډیو د کمال ریډیو شمال ریډیو 98.6 FM हाँ बच्चे गाले गाले तका एम्बुलेंस वाहन दे बीमारान पकी दी अस्पताल तवली शाबाश बच्चे कله چې هم موږ د امبولانس आवाज واورو نو لازم ده چې د سړک نه غاړې ته شو کې دیشي بچیا زموږ دغه کار د یو انسان ژوند بچ کی تاسو د شمال ریډیو د اولسي خدماتو څانګې له اړخه واورېدو د خپلې مورنۍ ژبې د لارې چینی ژبه زده کړئ د شمال ریډیو نه د هفتې په شپه 8 بجې او د اتوار په ورځ 10 بجې د شاه خالد سره उठो मेरे दुनिया के गरीबों को जगा दो काखे उमरा की दर दीवार हिला दो माशरती और तालीमी आगाही की आवाज़ शमाल रेडियो की नशरियात कौमी और इलाकाई तरक्की के लिए कोशा शमाल और रेडियो की नशरियात सुनिए और अपनी आराह से आगाह कीजिए तरक्की और खुशहाली की आवाज़ शमाल रेडियो की आवाज़ शमाल रेडियो 98.6 FM السلام علیکم زه وحید خان او تاسو اورئ د خپل خوخي ریډیو شمال ریډیو ګرانو مینوالو شمال ریډیو راوړي تاسو د پاره پروګرام لټون د جمعې د ورځې ماسختن 8 بجې او 10 منټه باندې په روانو چارو رسم او رواج تاریخ پښتو ادب کلچر او تاریخي ځایونو د پښتون ولس د سپیشلو مشرانو په اړه کې معلوماتي خبرې اترې لټون پروګرام واوري او د خپل پرون نن او سبا نه ځان خبرو ساتي د پرم نه خوشاله مینې رورولۍ او پښتونوالۍ نه ډکه معاشره جوړولو لپاره خپل ولس بیدار کړئ زمونږه आवाज ستاسو आवाज شمال ریډیو ستاسو د زړه आवाज اوریدل یې مه هېروئ شمال ریډیو تاسو ته کلیوال سیمایز او نړیوال معلومات درکوي کو تاسو غواړئ چې زموږ سره تماس ونیسئ نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 092222 یعنی 0942 222 433 اوس تاسو د پلی سٹور نه د شمال ریډیو اپلیکیشن هم انسټال کولی شئ یا په shamalradio.com هم مونږه اوریدئ شئ کو تاسو غواړئ چې مونږ ته خپل پیغام راولېږئ نو په خپل موبایل کې به د میسج لیکلو ځای ته لاړ شئ SR به ولیکئ بیا به خپل او د کلي نوم ولیکئ او د پروګرام په حواله سره به مونږ ته خپل رائے په 4471 راولېږئ شمال ریډیو د کمال ریډیو شمال ریډیو 98.6 FM
د مين وروسته یو ځل بیا هرکلی اوس د خبرونو تفصیل. صدر پاکستان ډاکټر عارف علوي د ملک او قوم دپاره په ښه کارکردګۍ او قربانۍ ورکولو باندې 45 اهم شخصیاتو ته اعزازات ورکړي دي. په کومو اعزازاتو کې چې هلال شجاعت، هلال امتیاز، ستاره شجاعت، ستاره امتیاز، صدارت اعزاز برای حسن کارکردگی او تمای شجاعت شامل دي. په ایوانی صدر اسلام آباد کې را جوړ کړی شوي تقریب کې فریحه رزاق مرحومه او ډاکټر آصف محمود ته هم ایوارډونه ورکړی شوي دي. د ډاکټر عبدالقدوس شهید ایوارډ د هغه کورودانې مصباح شیخ ترلاسه کړو. د وطن په خاطر د ژوند قرباني ورکوونکي شهیدان میا شاه جهان شهید، ملک ایاز خان شهید، ملک گلشاه صاحب، ملک گلشاه مست خان شهید، ملک فضل الرحمن شهید او ملک خادم شهید وغیرہ شاملو. د صدر له طرفه اعزازات ترلاسه کوونکي د ملک د مختلفو ضلعو سره تعلق لري. حکومت لخوا د تعلیمي ادارو کلاوېدو اعلان شوی 15 سپتمبر نه به میټرک کالج او یونیورسټۍ په سطحه کلاسونه شروع کولی شي. مرحلهوار به ټولې تعلیمي ادارې کلاویږي. تفصیلاتو مطابق اسلام آباد وفاقي وزیر تعلیم شفقت محمود د ډاکټر فیصل سره په شریکه یو اخباري غونډې ته خطاب کړی. هغه ویلي چې د 9 11 او 12 او د دې نه بره کلاسونه به په 15 سپتمبر کلاویږي. 30 سپتمبر نه به شپږم نه تر 8 پورې کلاسونو کې د درس او تدریس سلسله شروع کولی شي. 10 سپتمبر نه به پرایمري سکولونه هم کلاولی شي. نیم ماشومان به یو ورځ او باقي به په بل ورځ سکول ته راځي. یعنی د پرایمري ماشومان به مرحلهوار سکولونو ته ځي. د فیصلې تر مخه به د اول نه تر 5 پورې ماشومانو ته کلاسونو کې د زده کړې عمل د 30 سپتمبر نه شروع کولی شي. په ټولو تعلیمي ادارو کې به په کورونا ایسوپیز عمل کول لازمي وي. طالب علمان به ماسک ضرور استعمالوي. بین الصوبایي وزرای تعلیم هم د سپارشاتو انوسی منظوري ورکړې ده. د 15 سپتمبر نه به مرحلهوار ټولې تعلیمي ادارې په صوبایي او وفاقي سطحه کلاولی شي. نن 5 سپتمبر د منګل په ورځ په ټول ملک کې یوم بحریه په جوش او جذبې سره ونمانځلی شوه. دا ورځ هر کال پاکستان کې د 1965 په موقع د بحریه په بهترین کارکردګۍ او قربانۍ په یاد کې 5 سپتمبر نمانځلی کیږي. د 1965 په جنګ کې بحریه بهترین کارکردګي او بې مثاله قرباني ورکړې وه. دشمن ته د 1965 جنگ په موقع غاښ ماتې جواب ورکړی او دشمن یې د نقصان سره مخ کړی. د جنگ په موقع د سمندري بیړۍ په غیر موجودګۍ کې هم پاک بحریه په دغه جنگ کې د بهادرۍ تاریخ رقم کړی او دشمن یې د ناکامۍ سره مخ کړی. همدا وجه ده چې پاکستان کې هر کال د بحریه ښه کارکردګۍ په وجه په 8 سپتمبر یوم بحریه نمانځلی کیږي او د بحریه کرناموس ستاینه کیږي. په دغه موقع یو تقریب ته د پاک بحریه نیول چیف ایډمیرل ظفر محمود عباس ویلي چې موږ به د خپل قوم او وطن د دفاع دپاره د وینې تر اخري قطرې پورې قرباني ورکوو او ملک به د دشمن د شر نه محفوظ ساتو. هغه ویلي چې دا ورځ د پاک بحریه د شهیدانو او غازیانو په نوم ده. کومو ځوانانو چې د ملک د دفاع دپاره ژوند قرباني ورکړې وه چې مثال یې نشته. مولانا فضل الرحمن ویلي چې د ختم نبوت قانون به تحفظ کولی شي. مولانا فضل الرحمن ویلي چې په بیروني دباو د قانون سازۍ کوشش کیږي او پاکستان کې د اسرائیلو د تسلیمولو خبرې عام شوي. هغه ویلي چې په APC کې به مضبوط موقف ورکوو. هغه زیاته کړې چې 2013 کې په انتخاباتو کې د صوبې منډیټ غلا شوی و. مولانا فضل الرحمن پېښور کې د ختم نبوت کانفرنس په موقع ویلي چې په 9 سپتمبر یې قادیانیان غیر مسلم وګرځول. موږ یوم پته ونمانځله. هغه ویلي چې پاکستان د اسلام په نوم جوړ شوی دی. دلته د لساني فرقاوریت او فسادونو گنجایش نشته. د جمعیت علماء اسلام خیبر پښتونخوا له طرفه را جوړ کړی شوی کانفرنس د ګل په ورځ 2 بجې پېښور کې شروع شوی و. د شپې ناوخته پورې جاري و. د ملک د ټولو صوبو نه دعوا مقابلې
په ختم نبوت کانفرنس کې ګډون دپاره پېښور ته راغلي وي. ختم نبوت کانفرنس خواجه خلیل احمد، شهاب الدین پوپلزی، ساجد میر او نور مشرانو خطاب کړی. عطاالحق درویش د کانفرنس په موقع د سټیج سیکرټري پرایز ترسره کړی. په دغه تاریخ ساز کانفرنس کې د ټول ملک نه د قافلو په شکل کې راغلي عوام ختم نبوت کانفرنس کې په ګڼ شمېر کې شرکت کړی چې له وجې د پېښور ټریفک نظام خراب شوی و. کانفرنس ته د نور ضلعو نه علاوه مفتي شهاب الدین پوپلزی، راشد سمرو، مولانا امجد خان، مولانا فضل علي، پروفیسر ساجد، میرویس نورانی، مولانا عبدالواسع او نور علماو خطاب کړی او د میلین مارچ ریکارډ یې مات کړی. ختم نبوت کانفرنس کې د لکونو په تعداد کې عوام موجود و. لاهور کې د کور چت را پرېوتو په نتیجه کې د یو کور 6 کسان په حق رسېدلي دي چې له کبله د چت را پرېوتو په نتیجه کې جاني نقصان سره مالی نقصان شوی او 4 کسان هم په دغه پیښه کې جوبل شوي دي. تفصیلات مطابق لاهور ټکسالي علاقه کې د جاوید اشتیاق کورنۍ په خپل کور کې اوده و چې اچانک د شپې 3 بجې د کور چت را پرېوتو په نتیجه کې په کور کې موجود اوده کسان په حق رسېدلي چې تعداد یې 6 ښودلی شوی او 4 کسان د ملبې لاندې راتلو له وجې سخت جوبل شوي وو. د ریسک یو وینا ده چې په مړو شوو کسانو کې د کور مشر جاوید نه علاوه د هغه د کور ودانې په شمول 3 ماشومان مړه شوي دي. په دغه حادثه کې یو مېلمنه هم په حق رسېدلې ده کومه چې د جاوید کورنۍ ته مېلمنه راغلې وه. د دې نه علاوه 4 کسان په دغه پیښه کې جوبل شوي هم دي. په پیښه رامنځته کېدو وزیر اعلی پنجاب د غم څرګندونه کړې. وزیر اعلی پنجاب عثمان بزدار د متاثره کورنۍ دپاره د علاج او مالی مرستو اعلان کړی. ایران کې خطرناکه زلزله راغلي نتیجه کې 40 کسان جوبل شوي او 500 نه زیات ودانو ته ډېر نقصان رسېدلی دی. د زلزلې شدت 5.1 ښودلی شوی. تفصیلات مطابق په ایران شمالي مشرقي صوبه ګلستان کې د زلزلې جټکې محسوس شوي دي چې له کبله ډېر نقصان رامنځته شوی. د زلزلې په راتلو اوسېدونکي د یرې له وجې د کورونو نه بهر وتلي وو. زلزلې له کبله د ایران ګلستان صوبه ډېره متاثره شوې ده. 500 نه زیات ودانو ته نقصان رسېدلی او 40 کسان جوبل شوي دي. 13 ورځ پېښور کې بدترین ټریفک جام شوی و چې له کبله په زرګونو ګاډي ټریفک جام له وجې ګیر شوي وو. عوام د مشکلاتو ښکار شوي مریضان هم د ټریفک جام له وجې د مرګ خولې ته نږدې شوي وو. پولیس اهلکار هم د ټریفک جام ختمولو دپاره بې بسه شوي وو. بنو کې دیوال را پرېوتو پیښه کې 1 کس مړ او 4 جوبل شوي دي. د ریسکیو ټیمونو امدادي کاروایانې ترسره کړي او جوبل کسان علاج دپاره هسپتال ته منتقل کړي دي. دا پیښه د بنو علاقه غوري سیمه کې رامنځته شوې چې پکې 1 کس مړ او 4 سخت جوبل شوي دي. زخمیانو کې 3 ماشومان هم شامل دي کوم چې د بنو هسپتال ته علاج دپاره منتقل کړی شوي. ضلع خیبر تحصیلي جمرود لنډي کوتل سیمه کې د ګټ را پرېوتو په نتیجه کې زنانه په شمول 4 کسان سخت جوبل شوي دي. جوبل کسانو کې د یو ماشوم حالت خطرناک ښودلی شوی. د ضلع خیبر علاقه لنډي کوتل ګاګره کلي کې د ګټ را پرېوتو په نتیجه کې یو زنانه او نور 3 کسان جوبل شوي. ریسکیو ټیم هلته کاروایانې ترسره کړي. جوبل کسان د ملبې نه راویستلي علاج دپاره یې هسپتال ته منتقل کړي دي. جوبل کسانو کې ابوبکر، مجتبی، ماشومه مریم او یو زنانه شامل ده. د چا تعلق چې د افغانستان سره ښودل کیږي. د هسپتال ذرایع مطابق یو ماشوم حالت نازک ښودلی کیږي. 13 ورځ په ضلع مومن کې د ماربل کان را پرېوتې. د کان را پرېوتو په نتیجه کې 19 کسان مړه شوي دي او ګڼ شمېر لاپته دي. د کومو تلاش چې جاري دی پیښه کې 6 کسان سخت جوبل شوي دي. تفصیلات مطابق د سنگ مرمر غرونه ګډ په نور قانونو را پرېوتو له کبله دا غمجنه پیښه رامنځته شوې ده. د پیښې په نتیجه کې 19 کسان په حق رسېدلي دي. 6 زخمي
او ګڼ شمېر لاپته دي. پیښه د ضلع مومند تحصیلي ساپي علاقه لکړو زیارت کلي کې رامنځته شوې ده، چېرته چې د زیارت کلي په مقام د ماربلو ګڼ شمېر کانونه موجود دي. د ماربلو کان را پرېوتو له کبله د نور ډېر مرجوبلې امکان ښودلی شوی. د ملبې لرې کولو دپاره په امدادي کارونو کې مشکلات رامنځته شوي وو. د کان را پرېوتو نه پس د ضلع مومند زیارت کلي مقام ته ټول امدادي ټیمونه رسېدلي، هلته یې کاروایانې جاري ساتلي. تېر ورځ د پیښې په وجه کان کې ټوله مشینري ګاډي شاول او موجوده مزدوران د ملبې لاندې راغلي وو. د ماربل کان را پرېوتو په نتیجه کې په مړو شوو کسانو کې پیدا حسین ولدي میرزمان سیکنا ساپي، یاسین ولدي بشیر سیکنا انبار، شاهسوار ولدي راجولي سیکنا ملاګوري، شیرزاده ولدي وحید سیکنا ساپي او د ملک محمد حلیم دوا وريرونه محمد خان سیکنا پنډیالي، فرهاد ولدي شیرخان ادین خیل ساپي، وحید ولدي میرزاده او فرهاد ولدي میرزمان سیکنا زیارت کلی د ملبې لاندې راتلو له کبله په حق رسېدلي، کوم چې د غلنۍ باجوړ او پېښور مختلفو هسپتالونو ته علاج دپاره منتقل کړی شوي دي. پیښه کې ګڼ شمېر مزدوران تر دې دمه لاپته دي، تلاش یې جاري دی. پاک پوچ پولیس، اف سی مومن رایفلز او ضلعي نظامي په امدادي کاروایانو ترسره کولو کې حصه اخیستې. د پیښې په ځای هر طرف ته جړاګانې او چغې وهل کېدې. د ضلع مومن په پیښه رامنځته کېدو ټول ملک کې سیاسي، مذهبي او عام وګړو د غم څرګندونه کړې او د وفات شوو کسانو د مغفرت لپاره یې دعاګانې غوښتې. وزیر اعلی خیبر پښتونخوا محمود خان د ضلع مومند د ماربل کان په پیښه رامنځته کېدو د افسوس څرګندونه کړې ده. غمزده کورونو سره د همدردۍ اظهار کړی. وزیر اعلی خیبر پښتونخوا متعلقه حکامو غږ کړی چې مریضانو ته د بهترین طبي سہولیات ورکړی شي. د ضلع باجوړ په ډسټرکټ اینڈ سیشن کورټ کې هفته صفایي مهم آغاز شوی. صفایي مهم د پېښور های کورټ چیف جسټس په حکم ترسره شوی. باجوړ ډسټرکټ اینڈ سیشن کورټ کې د هفته صفایي مهم آغاز په موقع یو تقریب راجوړ کړی شوی. په دغه موقع سیشن جج باجوړ محمد طارق نه علاوه ټول ججان، بار اسوسییشن، د ټیمې نمایندگان او نور ملازمین موجود وو. د هفته صفایي مقصد د ټولې دنیا په شمول پاکستان کې د آلودګۍ ختمول او ماحول صفا سوتره ساتل دي. غونډه کې ویل شوي چې صفایي سره یو صحتمند معاشره پیدا کیږي او اسلام هم صفایي ته د نصف ایمان درجه ورکړي. صفایي مهم د معاشرې په ګټه تمامیږي. د شمال ډېرو قدرمندو کتونکو او اوریدونکو خبرونه به جاري وي، خو یو دمه شمال ریډیو ستاسو د زړه آواز اوریدل یې مه هېروئ. شمال ریډیو تاسو ته کلیوال، سیمهیز او نړیوال معلومات درکوي. کو تاسو غواړئ چې زموږ سره تماس ونیسئ نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 092222 یعنی 0942 222 433. اوس تاسو د پلی سٹور نه د شمال ریډیو اپلیکیشن هم انسټال کولی شئ یا په shamalradio.com هم مونږه اوریدلی شئ. کو تاسو غواړئ چې مونږ ته خپل پیغام راولېږئ نو په خپل موبایل کې به د میسج لیکلو ځای ته لاړ شئ. SR به ولیکئ، بیا به خپل او د کلي نوم ولیکئ او د پروګرام په حوالې سره به مونږ ته خپل رائے په 4471 راولېږئ. شمال ریډیو د کمال ریډیو، شمال ریډیو 98.6 FM. हाँ बच्चे गाला गाली तका एम्बुलेंस वांदी बीमारान पकीरी अस्पताल तवली
شاباش بچي کله چې هم موږ د امبولانس आवाज واورو نو لازم ده چې د سړک نه غاړې ته شو کېدای شي بچیا زموږ دغه کار د یو انسان ژوند بچ کړي. تاسو د شمال ریډیو د ولسی خدماتو څنګه اړه واوریدو. د خپل مورنۍ ژبې د لاري چینی ژبه زده کړئ. د شمال ریډیو نه د هفتې په شپه 8 بجې او د اتوار په ورځ 10 بجې د شاه خالد سره. उठो मेरे दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा की दर दीवार हिला दो, माशरती और तालीमी आगाही की आवाज़ शमाल रेडियो की नशरियात कौमी और इलाकाई तरक्की के लिए कोशा. शमाल और रेडियो की नशरियात सुनिए और अपनी आराह से आगाह कीजिए. तरक्की और खुशहाली की आवाज़ शमाल रेडियो की आवाज़. शमाल रेडियो 98.6 FM. السلام علیکم. زه یم وحید خان او تاسو اورئ د خپل خوښي ریډیو شمال ریډیو. ګرانو مینوالو، شمال ریډیو راوړي ستاسو د پاره پروګرام لټون د جمعې د ورځې ماسخوتن 8 بجې او 10 منټه باندې په روانو چارو، رسم و رواج، تاریخ، پښتو ادب، کلتور او تاریخي ځایونو د پښتون ولس د سپېڅلو مشرانو په باره کې معلوماتي خبرې اترې. لټون پروګرام واورئ او د خپل پرون، نن او سبا نه ځان خبر وساتئ. د پرم نه خوشحاله، مینې، رورولۍ او پښتونولۍ نه ډکې معاشرې جوړولو دپاره خپل ولس بیدار کړئ. زمونږ اواز ستاسو اواز. شمال ریډیو ستاسو د زړه आवाज اوریدل یې مه هېروئ. شمال ریډیو تاسو ته کلیوال، سیمایز او نړیوال معلومات درکوي. کو تاسو غواړئ چې زموږ سره تماس ونیسئ نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 094222 یعنی 0942 222 433. اوس تاسو د پلی سٹور نه د شمال ریډیو اپلیکیشن هم انسټال کولی شئ یا په shamalradio.com هم مونږه اوریدای شئ. کو تاسو غواړئ چې مونږ ته خپل پیغام راولېږئ نو په خپل موبایل کې به د میسج لیکلو ځای ته لاړ شئ. SR به ولیکئ، بیا به خپل او د کلي نوم ولیکئ او د پروګرام په حواله سره به مونږ ته خپل رائے په 4471 راولېږئ. شمال ریډیو د کمال ریډیو. شمال ریډیو 98.6 FM.